په تنګي پړانګر اډا شازیور مارکیټ کې د اسد ټیلر اینڈ کلاث سنټر په دکان کې د شپې 4 بجې د بجلی د شارټ سرکټ له وجې نه اور لګېدلی و چې د فایر بریګیډ د راتلو سره ختم کړی شو. د دکاندار اسد وینا ده چې دکان کې د 2 لک روپو سامان ته زیان رسېدلی دی او تر دې دمه د سیاسي او حکومتي چارواکو لخوا زموږ سره هیڅ قسمه رابطه نه ده کړې شوې. زما نوم اسد جان دی او اور تقریبا زه خو نه وم څوکیدار ویل چې دغه 4 بجې لګېدلی دی. جی زما د ټیلرۍ دوکان و لیکن ما سره کپړه وه او بس اوس اندازه لګولی شو ځکه چې په موقع خو نه و کېدای شي شارټ سرکټ نه لګېدلی یا اور یاره جي دغه 1 لک 2 لکه 3 لکه به شوي دغسې نه نغدې پکې نه وي خو لکه ټول سامان او کپړه پکې شوي ده نه د ګاګ تیارې جوړې پکې وې او جي فایر بریګیډ راغلی دا اور هغوی مړ کړو بس په موقع باندې راغلي وو که هغوی نه وی راغلی نو کیدای شي دا ټول دکان سره وی او هغوی مړ کړو که نه ډېر حده پورې پې قابو هغه کړه جي بس زمونږ خو د غریبۍ دغه دکان و او نور وسم پې نه راځي که چا سه لاس امداد وکړو نو بس بیا به جوړ کړو ګینې خبره ګرانه خبره د غریب سړي دپاره. د فایر بریګیډ ډرایور بهزاده وینا ده 4 بجې وې ایسا ګلوید خان چې کوم دی هغې مونږ ته اطلاع وکړله او چوکیدار فرمان چې یاره دغه شان دی شازیور پلازه کې په یو دکان اور لګېدلی دی. مونږ رالو خپلو محنت هم شروع کړو خو دلته کې کم چې دا و دا اور د شارټ کټ نه لګېدلی و بجلی د وجې نه که نه نو ګاډر هم مکمل شارټ و او بس څه محنت اخوا دېخوا مو وکړل خو بس ښه وه انشاءالله خدای پاک مونږ له بری راکړو هغه اور خدای کنټرول کړو. د مارکیټ دکاندارانو او د دکان مالک د حکومت د اعلی چارواکو نه پرزور مطالبه وکړله چې زموږ سره دې په دوباره کاروبار شروع کولو کې پوره مرسته وکړي شي ولې چې زموږ د رزق ګټلو همدا یوه اسره وه. محمد صدیق هشت نگر نیوز تنگی.